يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم مسلمانان مونږه د اجتناب عن المعاصي د ګناهونو نه د ځان بچ کولو باره کې خبره شروع کړې وه چې په هغې کې اولنۍ خبره تېره جمعه مونږه دا وکړه چې په دې تمام جهان کې الله پاک په دې انسان باندې د ټولو نه زیات رحم کوونکی ذات په انسان باندې چې څومره بل انسان یا بل یو مخلوق رحم کوي نو د هغې ټولو نه زیات رحم کوونکی الله پاک دی هغه په دې انسان باندې ډېر زیات رحم کوي د دې وجه نه الله تعالی ته ارحم الراحمین ویل کېږي الله پاک د ټولو رحم کوونکو نه زیات رحم کوونکی دی اوس دې جمعه کې دا خبره کوو چې په دې دنیا کې د انسان ته کوم څیزونه نقصان رسوي نو د هغه ټولو څیزونو نه زیات نقصان رسوونکی انسان ته هغه د انسان ګناه ده د انسان ته ډېر څیزونه د دنیا نقصان ده څیزونه
چې کوم د انسان په نظر کې دي چې دا نقصان ده څیزونه دي، دغه ټول نقصان ده څیزونو نه زیات نقصان رسوونکی انسان ته هغه چې کوم دی ګناه ده د انسان. د انسان دا خپل ګناه د انسان ته دومره زیات نقصان رسوي چې دومره زیات نقصان په تمامه دنیا کې بل یو څیز هم د انسان ته نشي رسولی. د دې وجه نه چې د دنیا چې کوم نقصان دی څیزونه دي، نقصان ورکوونکي څیزونه دي، نو د هغې نقصان چې کوم دی هغه عارضي دی، د هغې نقصان چې کوم دی هغه محدود دی. او د ګناه چې کوم نقصانات دي هغه نقصانات چې کوم دی هغه دائمي دي او هغه غیر محدود دي، او هغه نقصانونه چې کوم دی هغه مستقل نقصانونه دي. لکه که موږ او تاسو سوچ وکړو په دې دنیا کې انسان ته مار او لړم نقصان ورسوي، خو د دې مار او د لړم دا نقصان داسې دی چې یا خو د دې چې کوم دی علاج وشي او سړی د مار او د لړم د هغې ټک نه او د هغې نقصان نه الله پاک جوړ کړي د علاج په ذریعې سره، او په دې مثال په طور علاج یې ونشي او جوړ نشي مثال په طور، خو زیات نه زیات دومره حده پورې به نقصان وشي چې د دې انسان دا عارضي زندګي چې کومه په دنیا کې ده نو دا به ختمه شي او دا انسان به وفات شي. نو یا خو به د دغې مار او د لړم د وجې نه چې کوم نقصان انسان ته رسېدلی نو د علاج په ذریعې سره به دغه نقصان ختم شي، یا به زیات نه زیات د دې انسان په مرګ او وفات سره انسان به مړ شي. او هسې هم دا انسان چې کوم دی د مرګ له پیدا دی په دنیا کې د پاتې کېدو نه دی، خامخا به ده له مرګ راځي، که دې مار او لړم چیچلې وي او کلي وي چیچلې ده له به مرګ راځي، دا مرګ هسې هم یقیني دی. یا مثال په طور یو بیماري والا داسې مهلکه بیماري چې انتهایی خطرناکه بیماري مثال په طور دغه بیماري هم د انسان له نقصان ورکوي، خو د دې بیمارۍ دا نقصان چې کوم دی دا عارضي دی. یا خو به د دغې بیمارۍ مثال په طور علاج وشي، د علاج په ذریعې سره به دغه نقصان ختم شي، یا که داسې بیماري وي چې په علاج سره هم ټیک نشي مثال په طور او دا انسان د هغې نه وفات شي، زیات نه زیات د دنیا د عارضي زندګي به د ختمه شي او د دنیا نه به دی لاړ شي، وفات شي د دغې بیمارۍ په حالت کې. نور هم خوا د دې بیمارۍ بیا نقصان نشته. نو عزتمندو د دنیا زندګي خو هسې هم ختمېدونکې ده، ډېر خلک د بیمارۍ په وجه باندې وفات شي او ډېر خلک بیمار نه وي، کروغ رمټي ښه طاقتوري او ښه ځواني او وفات شي، یا د وړوکوالي او د ماشوموالي په حالت کې وفات شي. نو زندګي هسې هم ختمېدونکې ده، ځکه چې د زندګۍ د ختمېدو وخت د انسان راشي نو د دنیا یو طاقت هم چې کوم دی د ده دا ژوند نشي رامنې کولی او دا انسان د مرګ نه نشي بچ کولی. عزتمندو د دې انسان مال او دولت چې کوم دی دا انسان د مرګ نه نشي بچ کولی،
که په مال او دولت باندې د دې مرګ نه د انسان بچ کېدی شوی نو لوی لوی بادشاهان په دې دنیا کې تېر شوي دي. قارون په دې دنیا کې تېر شوی دی چې ډېر زیات مالدار سړی و، نو هغه به د مال په وجه باندې د مرګ نه ځان بچ کړی و. یا نور لوی لوی بادشاهان تېر شوي دي، هغوی به چې کوم دی ځان بچ کړی و. خو د مرګ نه بچ کېدل نشته، په مال باندې هم څوک نه بچ کېږي. او نه چې کوم دی د مرګ نه بچ کېدل په طب او حکمت باندې شته. که یو سړی ډېر لوی حکیم دی او ډېر لوی طبیب هم دی، نو هغه هم چې کوم دی د مرګ نه نه څوک بچ کولی شي او نه ځان بچ کولی شي. که په حکمت او طب باندې چې کوم دی څوک بچ کېدی شي، نو ډېر زیات حکیمان په دې دنیا کې تېر شوي دي، ډېر زیات طبیبان او ډېر زیات قابل ډاکټران چې کوم دی هغه په دې دنیا کې تېر شوي دي، هغوی د مرګ نه چې کوم دی ځان نه دی بچ کړی. ان تر دې پورې چې لقمان حکیم صاحب په تمامه دنیا کې یو لوی حکیم حسابېږي، هغه به د مرګ نه ځان بچ کړی وي. خو په حکمت باندې او په طب باندې او ډاکټرۍ باندې هم څوک د مرګ نه بچ کېږي. او که په ولایت باندې څوک بچ کېدی شي د مرګ نه، په دنیا کې لوی لوی اولیاء کرام تېر شوي دي، غوث او قطبان ابدال دا تېر شوي دي، هغوی به چې کوم دی د مرګ نه بچ شوي دي. امامان حضرات تېر شوي دي، صحابه کرام تېر شوي دي، تابعین او تبع تابعین تېر شوي دي. دا لوی لوی ولیان، لوی لوی شیخ الحدیثان او لوی لوی علماء کرام، نو په ولایت باندې هم څوک د مرګ نه بچ کېږي نه. او دغه شان په نبوت او رسالت باندې هم چې کوم دی څوک د مرګ نه بچ شوي نه دي. که په نبوت او رسالت باندې څوک د مرګ نه بچ کېدی، نو الله پاک 1,40,000 کم او زیات پیغمبران دې دنیا ته رالېږلي دي، هغوی کې به چې کوم دی څوک بچ شوي. خو په هر حال خبره حق ما لاړه. عرض مې دا کوم چې د مرګ نه خو هسې هم بچ کېدل نشته. که د دې مهلکې بیمارۍ په وجه باندې یا د مال تړم په وجه باندې ستا علاج نه شي، خو زیات نه زیات نقصان به دومره وشي چې ته به د دنیا نه لاړ شي، دا عارضي ژوند به دې ختم شي. اخوا چې کوم دی د دنیا د نقصاني څیزونو چې کوم نقصان دی، نو هغه بیا ختم شي، هغه عارضي نقصان دی او محدود نقصان دی. اخوا بیا د هغې نقصان نشته. او د ګناه نقصان چې کوم دی، دا داسې نقصان دی چې دا غیر محدود دی، او دا چې کوم دی مستقل نقصان دی، او دا دائمي نقصان دی. تر ډېرې مودې پورې د ګناه هغه نقصان چې کوم دی انسان ته رسېږي، او د ګناه دا نقصان چې کوم دی د انسان ته په دنیا کې هم به رسېږي، او د ګناه دا نقصان به د دنیا نه وروستو په آخرت کې به هم دا نقصان دی انسان ته رسېږي. د ګناه په آخرت کې به هم د دې ګناه په وجه باندې د انسان ته سزا او عذاب ملاوي. اوس د دنیا مال لړل که تا نه ټک درکړو، نو بس د مرګ سره ستا هغه نقصان ختم شو. اخوا په آخرت کې به تا ته بیا د مال او د لړل هغه تکلیف نه وي، یا د هغې بیمارۍ هغه تکلیف به د مرګ نه پس نه وي، هغه ختم شو بس. خو د ګناه نقصان چې کوم دی دا به په آخرت کې هم تا ته رسېږي. په دنیا کې به هم چې کوم دی دغه نقصان تا ته رسېږي، او په آخرت کې به هم دغه نقصان تا ته رسېږي، د ګناه نقصان. نو د ګناه نقصان چې کوم دی دا مستقل شو، دا غیر محدود شو، او دا چې کوم دی دائمي نقصان شو.
د همیشه لپاره به دا نقصان د ګناه او عزتمندو د ګناه چې کوم دی اخروي نقصانات هم ډېر دي او دنیاوي نقصانات هم ډېر دي خو دا دنیا چې کوم دی مقدم ده موږ په دې جمعه کې صرف د ګناه په وجه چې په دنیا کې کوم نقصانات رسېږي د هغې نه یو څو مثالونه پیش کړو او یو څو نقصانات ذکر کړو عزتمندو د ګناه نقصان چې کوم په دنیا کې انسان ته رسېږي هغه یو نقصان دا دی چې د ګناه په وجه باندې د انسان په رزق کې تنګي راځي او په رزق کې بې برکتي راځي د ګناه په وجه باندې د انسان په رزق کې تنګي راځي او بې برکتي راځي عزتمند او دغه رزق چې د دغه لپاره موږ شپه او ورځ چې کوم دی یوه کړې ده او د دغه رزق دپاره موږ ګناه کوو ګناه کوو د رزق د وسعت دپاره ګناه کوو د رزق د فراخۍ دپاره او طریقه مو هغه اختیار کړې ده چې کومه طریقه د ګناه د رزق د تنګۍ ده طریقه مو هغه اختیار کړې ده چې د رزق د تنګۍ ده په دغې سره رزق تنګېږي او موږ ګناه کوو د رزق د وسعت دپاره د رزق د فراخۍ دپاره ګناه کوو او دا ګناه په اصل کې په رزق کې فراخي نه راولي په رزق کې وسعت نه راولي بلکې ګناه په رزق کې چې کوم دی بې برکتي راولي ګناه په رزق کې چې کوم دی تنګي راولي اوس زموږ او ستاسو په ذهن کې به دا سوال راځي چې ډېر شرابیان او کبابیان خلک ډېر چې کوم دی عیاش پرست خلک هغوی چې کوم دی شرابونه څښي زیناونه کوي عیاشۍ کوي او د مال او دولت ورسره ډېرې لګېدلې دي خوراکونه ورسره چې کوم دی قسما قسم راځي بل طرف ته یو دیندار مسلمان یو نیک انسان الله الله ویلو والا انسان اکثر دا نیکان خلک چې کوم دی غریبانان دي په دنیا کې چې کوم دی د رزق دپاره سهار وي او ماښام نه وي نو دا خبره خو الټه مونږ ته معلومېږي په ذهن کې راځي دا سوال نو د رزق د تنګۍ نه مراد چې کوم دی د دې انسان اطمینان او سکون دی د دې انسان په رزق کې د تنګۍ نه مراد او مطلب څه دی د دې انسان اطمینان او سکون دی دغه شرابي او دغه کبابي او دغه عیاش پرستو خلکو سره به رزق ډېر وي مال او دولت به ورسره ډېر وي د عیاشۍ اسباب او سامان به ورسره ډېر وي خو لیکن هغه ته په هغې کې اطمینان او سکون نه وي اطمینان او سکون ورته ځکه دی چې موږ او تاسو اورو چې هغوی د خوب دپاره ګولۍ خوري د خوب دپاره ګولۍ خوري خوب نه ورځي کوم څیزونه چې د خوله کې چې کوم دی خوند او ذایقه ورکوي انسان ته هغه چې هغه خوراک کوي هغه خوند او هغه مزه نه ورکوي کومه مزه چې یو دینداره طبقې له یو دیندار او نیک پرست خلکو له چې کوم دی کوم خوند ورکوي دغه رزق هغه سره به هر څه موجود وي د رزق چې کوم دی قسمونه به ورسره موجود وي لکه موږ او تاسو اورېدلي چې د دنیا مالدار ترین سړی دی د هغه د ژبې نه الله پاک د ذایقې هغه قوت چې کوم دی اغوستی دی قوت ذایقه یې ترې اغوستی دی وایي هغه که هغه ګوړه خوري نو هم چې کوم دی هغه د ګوړې خوند په خوله کې نه راځي که هغه مالګه خوري د مالګې خوند چې کوم دی د هغه په ژبه نه لري که هغه مرچکې خوري او یو ترسکون څیز خوري د هغه په ژبه باندې چې کوم دی هغه ذایقه نه راځي کومه ذایقه چې زما او ستا د غریب په ژبه باندې راځي زما او ستا د مسلمان ورور په ژبه باندې کومه ذایقه راځي هغه ذایقه د هغې سړي په ژبه باندې نه راځي چې هغه د دنیا و ایماندار ترین سړی دی موږ ستاسو نه اورېدلي
چې هغه په ژبه باندې هغه ذایقه نه راځي، نو هر څه ورسره ډېر دي. په جهازونو کې سفر یې کوي، په لارو او موټرو کې سفر یې کوي، په اعلی اسپتالونو کې چې کوم دی علاجونه کېږي، په اعلی هوټلو کې خوراکونه کوي. په هغه ذایقه او هغه خوند چې کوم دی د هغه په ژبه کې نشته او د هغه په خوله کې نشته. کومه ذایقه چې زما او ستا د یو مسلمان غریب ورور په ژبه کې او په خوله کې کومه ذایقه ده، ما ورته چې دلته ساړ کړو هغه راله خوند راکوي. هغه کال ته ګډان او چرګان پیاله ذایقې پته ورته نه لګي. نو د رزق د تنګۍ نه مراد چې کوم دی هغه دا دی چې دغه انسان ته به اطمینان او سکون نه وي، آرام به ورته نه وي، هغه خوند او هغه مزه به ورته نه وي. کومه خوند او مزه چې کوم دی مسلمان غریب ته ده، لکه هغه د خوب دپاره ګولۍ خوري، او زما او ستا یو غریب مسلمان ورور چې په ځمکه باندې هم څملي او لاس سر ته کښېږدي. په بازارونو کې موږ ډېر غریبانان او ملنګان ولیدل، په فوټپات باندې به پروت وي، بېغمه به چې کوم دی ودی، بغیر د ګولۍ نه ولې چې کوم دی آرام الله پاک ورکوي. بعضې سړی څنګه چې سر ولګوي بس فورا چې کوم دی خرارې شروع کړي. دا به سکون او اطمینان همدغه دی عزتمند. نو عرض مې دا کوم چې د ګناه یو نقصان هغه دا دی چې د انسان په رزق کې تنګي او بې برکتي راځي، او د ګناه دویم نقصان هغه دا دی چې کوم سړی ګناه کوي نو هغه سړی به چې کوم دی د معیت خداوندي نه محرومه کېږي، د الله پاک د ملګرتیا نه به چې کوم دی هغه سړی محرومه کېږي. د الله پاک ملګرتیا او د الله پاک مدد به د دغه سړي سره نه وي، او د الله پاک د ملګرتیا او د الله پاک د مدد او د معیت خداوندي دا د الله تعالی یو لوی نعمت دی چې د چا سره چې کوم دی دا معیت خداوندي وي، د الله پاک ملګرتیا د چا سره وي، د الله معیت د چا سره وي، نو دا یو لوی نعمت دی. هغه ته چې کوم دی په هر کار کامیابي الله پاک ورکوي، او چا سره چې معیت خداوندي نه وي هغه به تمام اسباب د دنیا را جمع کړي، خو په خپل کار کې کامیابېږي نه، په خپل کار کې ناکامه کېږي. د دنیا تمام اسباب، مالونه او دولتونه، خپلې عهدې، هر څه چې کوم دی استعمال کړي، په هغه کار چې دی غواړي هغه نه کېږي. وجه دا یې چې د سره معیت خداوندي نشته، د الله پاک معیت ورسره نشته، او معیت خداوندي چې د چا سره وي نو د هغه کامیابی ته بیا ګورو. د حضرت موسی علیه السلام مبارک فرمایي چې موسی علیه السلام بني اسرائیل د مصر نه راوایستل د الله په حکم باندې چې تاسو د دې مصر نه وځئ، دا بني اسرائیل د ځان سره بوځه، د فرعون د سختونو او د تکلیفونو نه هغې چې کوم دی تګ راغلي، فرعون پرې ظلمونه کول. بني اسرائیل الله پاک چې کوم دی د موسی علیه السلام په ذریعې سره د مصر نه وایستل. کله چې دریاب ته ورورسېدل، شاته پسې د فرعون قوم چې کوم دی او د فرعون لښکرو تعاقب کړی و، هغې پسې راورسېدل. نو موسی علیه السلام ته بني اسرائیل وایي چې انا لمدرکون، مونږ خو را لاندې کړی شو، مونږ خو اوس راګیر کړی شو، دوی خو راپسې راورسېدل. نو موسی علیه السلام ورته فرمایي چې کله ان معي ربي سيهدين. په اطمینان سره موسی علیه السلام جواب ورکړي چې هرګز داسې نه ده، ان معي ربي سيهدين، بېشکه زما رب زما سره دی، هغه به چې کوم دی زما رهنمایي کوي، هغه به موږ ته چې کوم دی لار ښایي، د بچ کېدو لاره به راته ښایي. اوس مخکې دریاب دی، شاته چې کوم دی د فرعون لښکرې دي، او موسی علیه السلام په اطمینان سره وایي ان معي ربي سيهدين. په دغې ځای کې د الله پاک معیت د موسی علیه السلام او د بني اسرائیلو سره، بني اسرائیل او موسی علیه السلام الله پاک په دریاب باندې په اسانه پورې باسل. وایي دریاب په همساو به چې وي، او 12 لارې به ورته جوړې شوې. په دریاب کې دا اوبه چې کوم دی لکه د غر په شان داسې ودرېدې او لارې پکې جوړې شوې. هغه لارې چې کوم دی په هغې باندې الله پاک هوا راولېږله او نور یې پرې ولګو، هغه لارې ورته
وته او ورپسې فرعون راغی دا هغه سره چې کوم دی معیت خداوندي نه و چې فرعون څنګه ورکوز شو د هغه لښکرې ټولې ورکوزې شوې په دغه وخت کې وایي د فرعون دا لښکرې څه اته لاکه پورې چې کوم دی بعضې روایاتو کې راځي بعضې روایاتو کې له دې نه زیات بعضې روایاتو کې کم هم راځي خو تقریبا اته لاکه فوج حساب کړه اته لاکه فوج سره د اسونو سره د سپرلو سره د وسلو چې کوم دی هغه دریاب ډوب کړو یو کس پکې هم چې کوم دی بچ پاتې نه شو او بل طرف ته بني اسرائیل چې کوم دی دا شپږ لکه او اویا زره کسان الله پاک تمام په تمام ټول چې کوم دی د دریاب نه پورې باسي یو کس یو ماشوم قدرې هم پکې دریاب یو نه نو دې ځای کې چې کوم دی نو ښکاره پته لګي چې د موسی علیه السلام او د بني اسرائیلو سره معیت خداوندي و د فرعون او د هغه د لښکر سره معیت خداوندي نه و نو د ګناه دویم نقصان دا شو چې د ګناه په وجه باندې معیت خداوندي نه چې کوم دی انسان محرومه کېږي یا چې کوم دی یو بل مثال علماء کرام ورکړی دی قرآن کریم کې او احادیثو مبارکو کې راغلی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د هجرت په موقع باندې چې کوم دی غار ثور ته لاړل چې غار ثور ته لاړل کافران ورپسې دي دوی دواړه په غار کې ناست دي کافران په شابې غار ته راورسېدل ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د کافرانو دا قدمونه ولیدل او دا خپې ولیدې او پریشانه شو چې هسې نه اوس کافران موږ وویني او نبي علیه الصلاة وسلام ته نقصان ونه رسوي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دې خپلې پریشانۍ اظهار نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته وکړو ورته وایي چې د الله رسوله کافران چې کوم دی دا دې راورسېدل او ښکته یې وکتل دې خپو ته نو بس مونږ به یې لیدلي د نبي علیه الصلاة وسلام جواب په دغې موقع باندې څه دی نبي علیه الصلاة وسلام ورته فرمایي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته چې لا تحزن ان الله معنا غمجن کېږه مه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وایي ان الله معنا بېشکه الله پاک زموږ سره دی الله پاک زموږ سره دی معیت خداوندي زموږ سره دی نو کافرانو چې کوم دی هغوی ونه لیدل جولاګي ورته جاله جوړه کړه او روایاتو کې راځي کوترې چې کوم دی ورته جاله جوړه کړه د جولاګي په جال باندې هغوی چې کوم دی وایي چې دا خو له ډېر وخت به دا معلومېږي چې دا جال لګېدلی دی که څوک ورننوتې وي خو دا جال به چې کوم دی د جولاګي دا شلېدلی وي له دې نه معلومېږي چې دلته څوک شته دی نه هغوی لاړ نو په دې ځای کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره څه دي معیت خداوندي ورسره دی د الله ملګرتیا ده ورسره د کافرانو سره د الله ملګرتیا نه وه نو عزتمندو د ګناه دویم نقصان چې کوم دی هغه دا شو چې د انسان نه الله پاک چې کوم دی معیت خداوندي اوچتوي خپل معیت دې اوچتوي خپل امداد او خپل تعاون دې اوچتوي خپله ملګرتیا دې اوچتوي الله پاک ورسره بیا امداد نه کوي د معیت خداوندي نه چې کوم دی محرومه کېږي د ګناه په وجه باندې الله پاک دې موږ او تاسو له په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين زموږ په دې محله کې یو حصې وفات شوی دی حاجي امین ګل صاحب د هغه دپاره دعا وغواړئ چې الله پاک د هغه ډېر عمر په راحته باندې قبر یې الله پاکه د نور نړک جنت الفردوس کې ورته اعلی مقام نصیب ټول مردګان د اهل اسلام الله پاک وبخښي مریضانو ته الله پاکه شفا ورکړي ژوندو ته الله پاکه خیر پېښ کړي زموږ ګناهونه الله پاکه معاف کړي نیکۍ به الله پاک په خپل دربار عالي